وخت دی خو زه د جمعې جمله مشران او خاص طور باندې د دې محفل مجازي خالق مستر احسان الرحمن شرانی صاحب چې ډېر محنت یې کړی دی او په موږ تاسو ټولو باندې احسان په دې کړی دی چې زموږ دا عام مشاعره ده او د دې نیت سره چې دې مشاعرې ته راځي الحمدلله زموږ د مشاعرې دې ته بیا چې فرشتې ناستې وي دا یو دیني مجلس دی څنګه چې د یونان فلسفې خلاف متکلمین حضرات رحمهم الله راپاڅېدل د هغو باطلو افکارو مقابله وکړه امام غزالي صاحب رحمت الله علیه امام فخرالدین رازي صاحب رحمت الله علیه نور متکلمین او حضرات د هغو مقابله وکړه درنګې دې زمانې کې د باطل شاعرۍ خلاف چې باطل لګیا دی سوشل میډیا باندې مختلفو طریقو سره د پښتنو غلط ثقافت هغې غلط تصویر پیش کوي عوامو ته او که دا سلسله جاري وي او موږ تاسو خاموش پاتې شو او موږ خپل اسلامي کلچر هایلایټ نه کړو شاعرۍ د ادبو د قلم په طاقت سره نو کېدای شي یو 10-20 کاله نه پس ته اړو پښتانه چې دي هغه هغو کې او په دې اغیارو کې زموږ سره په دې ګاونډیانو کې لکه هندوستان کلچر دی تر اوسه پورې چې مخکې ورسره پاتې شوي په 1947 پورې د هغې کلچر اثرات نن ورځې پورې موجود دي نو الحمدلله دې سلسلې کې د دو شعراو دا قرباني دا محنت دا د رنګ راوړي او په دې نیت به یې کوم چې دا باطله شاعري ختم شي د حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنه د اولاد د هغو د شاګردانو په حیثیت سره دا شاعران چې دي خپل غږ پیش کوي انشاءالله او په دې نیت او ستاسو لپاره دا دی چې تاسو ته جذبه راوچته شي تاسو کې ټیلنټ موجود دي تاسو دا ټیلنټ وکتلو موږ اصل خو یګسټرز نوجوان عادت د ستاسو دی نو چې ستاسو کې هغه جذبه ټیلنټ صلاحیت چې دی هغه پیدا شي نو څو بدرې شیبونه مټیس کو استاد محترم مفتي نجیب الرحمن صاحب په اجازه سره راځه راځه غني راځه چېرته لرې په صحرا راځه راځه غني راځه چېرته لرې په صحرا ته هم د مولا خلاف زه هم د مولا خلاف ته هم د مولا خلاف زه هم د مولا خلاف ته د حقیقي خلاف زه د درباري خلاف ستا اشعار مولا پسې ما اشعار د تا پسې ته د بچه خان بچی زه د خوشحال خان بچی تا ته غني خان وایي ما ته ارسلان وایي د غمونو سلسلې دي د غمونو سلسلې دي چغې دي غوغې دي د آهونو سلسلې دي د ژوند په امیدونو چې د کور نه راوتلي نه دي واپس تلي د مرګونو سلسلې دي سهار د کوره وځي سلامت مقام را نشي درز دی د مکې دي د غمونو سلسلې دي د خواښې په وینا باندې انګور خونه شي ورانه ډېر غټ ظالمان یو د ظلمونو سلسلې دي زموږ په معاشره کې ښځه ډېره د مظلومه درز غوبل شروع د طلاقونو سلسلې دي زوی به پلار ته وایي ته نه پوهېږې چوپ شه لګیا په معاشره کې د دردونو سلسلې دي په 10 روپۍ کې کور ټوله سودا به یې راوړله په 10 روپۍ کې کور ټوله سودا به یې راوړله اوس خو په بازار کې د لکونو سلسلې دي کفر و چې چا به سنیمین هم اخیستل کفر و چې چا به سنیمین هم اخیستلو
نن په هر یو جیب کې د فلمونو سلسلې دي پخوا به په ټول کلي کې د ټي بي یو مریض و پخوا به په ټول کلي کې د ټي بي یو مریض و نن په هر یو کور کې مرضونو سلسلې دي پخوا به 100 روپۍ مهردنار مقرر شو اوس خو د موټر او د پلاټونو سلسلې دي د کور په حکومت باندې د لونو اقتدار موریانې په جړا دي فریادونو سلسلې دي وران شو خلافت نن مسلمان شو د تقسیم وران شو خلافت نن مسلمان شو د تقسیم جمهوریت دی د نوټونو او وټونو سلسلې دي د غم شپېلی دی بنده کا بس کا ارسلانه دلته سود هم تجارت دی رشوتونو سلسلې دا یو بل غزل دی غزل او په نظم کې دا فرق دی چې نظم یو ټاپک دی او د غزل هر شعر ځان ته دریاب دی نو دا وایي چې سترګې لیکي وریځې او باڼه لیکي سترګې لیکي وریځې او باڼه لیکي ای خلکه چې دا لیونی څه لیکي زه د زمانې شعر حیران کړمه کله ستایي شونډې کله سره لیکي داسې بیا احمد لیدلی ما نه دی څوک چې د زما په جانان نه لیکي زما د دلبر حسن انتها وکړه رب تقواها یسین روحه لیکي زما د ښار قاضي بیا هوښیارتوب وکړو زما د ښار قاضي بیا هوښیارتوب وکړو لیکي اوده ویښ او ویښ اوده لیکي څومره یې دا 1 روپۍ لېږلې وه څومره یې دا 1 روپۍ لېږلې وه زمون وزیر اعظم ورته 15 لیکي امیر صاحب سیروزه هم لګولې ده امیر صاحب سیروزه هم لګولې ده بیا هم د طالب غریزي نه لیکي دارم دوکدار سره به څه کړمه لال ملپیک څلور دي دا اته لیکي زمون د علاقې پټوري ډېر چلا تیر پدرې مرلوشي او 15 لیکي چوکیدار هم د طالب دومره خیرخوا کړو چوکیدار هم د طالب دومره خیرخوا کړو په ګېټ وتلي شل دي دا اولې کې زمونږ وکیلان به منې ولې نه زمونږ وکیلان به منې ولې نه ډېر خلک ژوندي وي دوی وړلې دي ډاکټر صاحب مهربان په غریبانو دی ډاکټر صاحب مهربان په غریبانو دی لزرونه لاندې نسخه نه لیکي دا میټر ریډر د ایمانداره دی دا میټر ریډر د ایمانداره دی خرڅ یونټ شل دي دا شپېته لیکي څنګه به اول پوزیشن نه راځي څنګه به اول پوزیشن نه راځي ګایډ یې کولاوي او پرچه لیکي ارسلان شاعري ډېره ګډوډه ده ارسلان شاعري ډېره ګډوډه ده یو مخې لګیا خوږه ترخه لیکي دا آخري خوشګومه ده انشاءالله دعا کوو لاندې ځمکه پاس اسمان به خامخه وي داسې ظلم بد انجام به خامخه وي دا سحر رڼا په امن پسې ګرځي چېرته جنګ هلته ماښام به خامخه وي چې د 2 کسانو منځ کې شیطاني کړي منافق سړی به ایمان به خامخه وي حلال رزق د خوشحال ژوند ضمانت دی چې حرام خوري نو پریشان به خامخه وي نیک نبی د نیکو خلکو طلبګار وي چې فاسق وي نو بدنام به خامخه وي غیر محرم سره چې ناسته وي محفل کې نو دریم دلته شیطان به خامخه وي د فرهنګ او د مذهب فطرت مې یو دی چې پښتون وي مسلمان به خامخه وي چې حیا صدر له خور د چا په مخ وي
غیرتی سره نیکنام مخامخوي د دنیا رنګیني ټوله تا نظر شه خو د بیه کې توان مخامخوي چېرته امن د کلتور مشاعره وي که څوک نه وي ارسلان مخامخوي بس په دې شعرونو سره سیدي او استاد محترم مفتی غلام الرحمن صاحب سورۃ دعا فرمائے مفتی نبی الرحمن صاحب استاد محترم کا درخواست کو مجھے